او تاسو له یو عجیبه او ناشنا ذکر درکوم یو عجیبه او ناشنا ذکر داسې ذکر درکوم محترمو چې په دې رمضان نه چې هغه په غیر رمضان کې انسان یو کرت وکړي توجه شته په غیر رمضان کې انسان یو کرت وکړي د ټولې دنیا دا ونې قدمونه شي او د ټولې دنیا دا سمندرونه صحیح شي د هغې یوې وظیفې اجر نشي لیکلی او نه پرښتې لیکلی شي الله وایي زه به یې پخپله ورکوم داسې جمله نن ویم توجه شته تاسو وای دا په غیر رمضان کې چې انسان دا په رمضان المبارک کې دا وظیفه وکړي نو سم خیال دی د وظیفې ته توجه شي خو د دې نه مخکې یو خبره کوم بایزید بستامي رحمت الله علیه اراده وکړه د حج وایي 40 ورځې حج دی او ټولو ته یې وي 40 ورځې به روژه ونیسو 40 ورځې به روژه ونیسو مسلسل نفلي روژه یادو مجي د رمضان نه یادو زما خو رمضان ته ملا ماته ده زه پښمني ته روژه ماتي ته ډېر خوشحالېږم غټ پر لت مې والي یو د ګوړې یو غټ جام مې ځان ته ډک کړي یو شیخ صاحب مبارک ناست یو د اذان په انتظار بعض ټایم کې چې بار اصل څوک الله وایي د ډارې کجورو خولې ته اچولي الله دې معافي وکړي شیخ صاحب مبارک د افطارې په انتظاري بعضې خلک چې به یاره چې زه به افطار پارټیانې کوم افطار پارټیان والا پکې شته که نه توجه بایزید بستامي اعلان وکړ وایي جي 40 ورځې حج دی او 40 روژې دي او سفر هم دی قافله کې ټول وایي حضرت ګرانه ده وایي که ګرانه ده زما رب ته اسانه ده که ګرانه ده زما رب ته اسانه ده او بیا د دې حج د عباداتو خوند او لذت او مزم وګوره ټولو لبیک وویل حضرت زمونږ لبیک دی تا سره م بیعت وکړو 40 ورځې چې حج دی نو 40 ورځې روژه م ده او 40 ورځې عبادات هم دي برپور عبادات شروع شو اراده د حج وشوه روژه ایب شوه 4 5 شپږ روژې تېرې شوې په 5مه روژه باندې خلک په د بایزید بستامي رحمت الله علیه ملاقات ته استقبال نه راوتل چې جي الله والا دی او لوی پایي والا بزرګ دی لیکن یو ورځ په 9 ورځ باندې یو بستې والا ټول د بایزید بستامي رحمت الله علیه ملاقات ته راووتل هغه ټول ورته حضرت زمونږ په دا کلي کې یو غریب سړی دی او داسې غریب دی چې هغه د هغه ټول بسر زندگی په چرګو باندې تېرېږي د چرګانو هګۍ خرڅوي چیلو پې خرڅوي په هغې زندگی تېرېږي خو یو ناجنا خبره ده جي هغه انسان ټول چرګان خرڅ کړي دي ټولې ګډې بېزې یې خرڅې کړي دي او تاله د ماښام د ګویا چې انتظام کړی دی د ماسپښین انتظام یې کړی دی بایزید بستامي رحمت الله علیه ورته دا څوک دی وایي حضرت د لوږې درک نه لګي لیکن تا سره ډېره زیاته محبت دی حتی تر دې پورې ټول کنډکې هم خرڅ کړي دي او ټول چرګانې هم خرڅ کړي دي چې بایزید بستامي رحمت الله علیه را روان دی داسې به هم دا څوک وي قسم مال خرڅ کول ډېر ګران کار وایي هغه وایي دا څوک دی بایزید بستامي رحمت الله علیه وایي حضرت را روان دی کار کې مصروفه دی چې راغی ویې کتل لاسونه یې ښکل کړه حضرت ستا د ملاقات په انتظار وم او حضرت هر څه مې په دوله ګوري زما چې کوم د معیشت دغه جي ټول دوکان مې خرڅ کړی دی ټول دوکان مې جي تاله خرڅ کړی دی د زندګۍ به څه کېږي زندګي به څنګه تېرې وایي چې پتا یې وخورمه ته د الله ولی نبی علیه السلام فرمایي ولا یأکل طعامک الا تقی ستا خوراک دې ونه کړي مګر پرهیزګاره خلک او الله د هغې ثمره ورکوي بیا زمونږ خوراکونه خو الله دې معافي وکړي په دنیادارو لګي حضرت تعالی مې انتظام کړی دی او په الله مې بروسه ده بایزید بستامي رحمت الله علیه ظالمه د بچو رزق ته خطه کړی دی تا د بچو رزق قطع کړی دا رې څه کړي دي او زه روژه م وه چې روژه م ده جي دا به څه کېږي مریدان وی مونږ په انتظار و چې د بایزید بستامي رحمت الله علیه سره مونږ په دې بیعت کړی دی چې 40 ورځې به روژه نیسو 6 ورځې م روژه نیولې ده 9 ورځ د حج له روان یو دا به څه کېږي د ماسپښین وخت ته ټول رالو درستخان یې ولګو په درستخان باندې کېناستم مریدان وایي چې اوس به وایي چې زما روژه ده اوس به وایي چې زما روژه ده دا به څه کېږي حتی تر دې پورې بایزید بستامي رحمت الله علیه نوړی ته لاس کو خولې ته یې کړه ټول مریدان ورته حیران دي چې دا څه چلو شو حضرت خو دا ونه ویل چې روژه ده حضرت خو دا ونه ویل چې روژه ده دا څه چلو شو وی هغه چې دی خو مریدانو ته وکتل مریدان هغه مریدان وایي چې د بایزید بستامي رحمت الله علیه د غصې نه ډکې سترګې ولیدې ډایرکټ یې شیخ خولې ته واچو
خولې ته چې ګس طرف ته وکتل هغه مریدان ویرېدل خولې ته یې واچولې روژه ماته شوه بیا چې کله ماسخوتن مریدان یو ځای شو حضرت دا دې څه وکړه چې موږ خو عهد کړی و د الله سره تا سره هم په دې باندې بیعت او وعده کړې وه چې 40 ورځې حج دی او 40 ورځې به روژه نیسو بایزید بستامي رحمت الله علیه ورته جواب کې څه وایي ها ما ته پته ده چې 40 ورځې حج دی او 40 ورځې به زه ورسره روژه نیسم ما تاسو سره عهد هم کړی لیکن دا روژه نفلي روژه وه او چې دا روژه زه ماته کړم نو د دې کفاره شته به ادا کړم لیکن که د یو مسلمان زړه مې مات کړي نو د هغې کفاره نشته توجه شته نن خو به وګوره څونه دوکې کوو زه چې کوم درستخان ته ناست یم تصور وکړه ته دا تصور وکړه چې په دې به مې چې ته مسلمان ته قسم نه خوړلی کوم چې مې مخې ته پراتی په دې خو به مې چې ته طلاق نه خوړلی دا خو به مې چې ته د بل مسلمان د بچو رزق نه راتښتولی ډایرکټ سړی نه چې راتښتولی خو دوکه وکړي د مسلمان سره دا خو به د بل چا دا خو به د جومات مال نه خورم دا خو به د مسلمان مال نه خورم چې درستخان کې ناست محترم دې ته تصور وکړه آینده جمعه به انشاءالله مزید بحث کوو چې یو دریم شی دی اوس تاسو له اخره کې بس وظیفه در کوم او دعا کوو محترم بیا دریم یو شی چې دی په هغې به آینده جمعه بحث کوو چې په رمضان کې څه ضروري دي د وظیفې ته وکښې ما وویل دا وظیفه داسې وظیفه ده دا وظیفه داسې وظیفه ده چې دا انسان بغیر د رمضان نه رمضان نه یادوم چې دا خو مبارکه میاشت ده دې کې خو هر شی یو په اویا دی هر شی یو په اویا دی بغیر د دې نه دا وظیفه داسې ده چې دا وظیفه یو انسان یو کرت ووایي نبی علیه السلام مبارک فرمایي د ابن ماجه او د طبراني روایت ویم نبی علیه السلام فرمایي یو انسان مې ولیده چې دا وظیفه وویله نو پرښتې حیرانه شي چې خدایه څه ولیکمه نو زما رب ورته اواز وکړي راځئ تاسو نه شئ لیکلی د اجر به زه ورکوم توجه شته د اجر به زه ورکوم وظیفې ته غوږ شئ دا وظیفه داسې ده چې دا یو کرت انسان ووایي انشاءالله الله تمام ګناهونه معافي څنګه چې د روژې په باره کې نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې الله وایي چې دا روژه زما ده او د دې اجر به زه ورکوم دا روژه نسبت ولا برابرو دا روژه زما ده او د دې اجر به زه ورکوم یا دا روژه زما ده او د دې اجر زه په خپله رب یم نو زه وایم تاسو ته یو وظیفه هم په دې روژه کې وایم چې دا وظیفه هم د الله ده او د دې اجر به هم الله ورکوي پرښتې نه شي ورکولی او نه شي لیکلی شي هغه وظیفه دا ده توجه شي یا رب لک الحمد یا ووایي یا رب لک الحمد کما ینبغي لجلال وجهک وعظیم سلطانک یا رب لک الحمد کما ینبغي لجلال وجهک وعظیم سلطانک بیا که چاله نه ورځي نو خیر دی زه به وله لیکم دا کار تاسو سره کوم کار کې په نمبر اول خو د ملګرو ریکارډ هم کړه چا چې ریکارډ کړه نو بس یو بل ته یې ورسینډ کړي بیا ورنه زموږ د فیسبوک کې به هم تاسو ته راځي انشاءالله بیا که چا داسې هم تسلي نه کېږي او زما په شان بیخي ساده ګولي نو بره راځئ چې لیکل کوم یا رب لک الحمد کما ینبغي لجلال وجهک وعظیم سلطانک اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم فاستغفروا دعاءك آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين علما چې سوي دي ور خپل دربار له کې قبول منظور کړي زمونږ د لږه غونډې ناست خدای په ډېر څه باندې قبول کړي الله زمونږ تمام ګناهونه د تیر شوي د تمام زندګۍ ګناهونو باندې خدای د عفو قلم راخ کړي الله مونږ خطاکار یو ګناهګار یو سیاکار یو خدای زمونږ ټول ګناهونه خدای معاف کړي د حاضر مجمع ته خدای په نظر د رحمت باندې وګوري الله په دې په دې سینو کې په زړونو کې څه قسم شرعي حاجت دي الله د خپل در نه پوره کړي الله څه قسم مشکلات او مصیبتونه دي الله مشکلات او مصیبتونه د رمضان المبارک په برکت باندې خدای ختم کړي الله څوک قرضداري دي خدای د قرض د عذاب نه خدای وساتي د رمضان المبارک د تیریدو نه مخکې خدای قرضونه خلاص کړي الله څوک بیماران دي شفاء کامله عاجله مستمره او نصیب کړي د فلسطین مسلمانانو ته دعا وکړي چې خدای هغه مظلومان چې ظلم مسره کوي خدای د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک امتیان دي الله خدای ته په رحم وکړي الله ته په رحم وکړي الله ته حافظ او ناصر شي الله ته مددگار شي د دې مظلومانو نه خدای نجات ور د دې ظالمانو نه خدای نجات ورکړي الله دا څوک چې وسره ظلم کوي خدای ته په خپل قهر او عذاب باندې اوه الله ته په خپل قهر او عذاب باندې اوه څوک چې امت محمدیه ته نقصان نسی خدای ته په خپل قهر او عذاب باندې اوه
الله تو تخپل قهر او عذاب متوجه کی الله امت محمدیه د هر قسم آفات او بلیات او اتفاق حوادث تانو قچرو هسپتالونو نه خدای اوساتي مزید مشکلاتونه خدای اوساتي زمون یو مرګری دی والد سی به وفات شوی دی نن درېمه د دعاو کې الله قبر د جنت ته باغچونه باغچه وګرځي څومره مرحومین چې وفات شوی مجاهد موري سی وفات شوی دی الله دې قبر د جنت ته باغچونه باغچه وګرځي او الله دې څومره مرحومین چې وفات شوی دی الله دې ګویا چې په جنت کې ورته اعلی مقام ور نصیب کی پسمندگانو ته دې الله صبر جمیل ور نصیب کی او الله په وخت ځن کدنم دا کلمه په جبه نصیب کی چې لا اله الا الله محمد رسول الله یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام